عمران خان ته د امریکای د مخالفت ډیره غټه سزا ملو شو. سینیر صحافي حامد میر د دې خبرې انکشاف کړی دی چې د جنرال باجوا او د عمران خان په کومو خبرو باندې مخالفت راغلی او د عمران خان حکومت ولې راوغورځولی شو. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې ډسکس کوم. نور هم څه اهم اپډیټس دي. عمران خان ثابته کړه چې زه د نورو سیاستدانو نه مختلف یم. عمران خان ذاتی مفاد نه ملکی مفاد ته ترجیح ورکړې ده او حکومت نه دی اخیستی. په دې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن دی. PDM 2 یو ځل بیا تیار دی. د پاکستان په کروڑونو ووټران توهین شوی دی. د پاکستان په الیکشن 50 ارب نه زیات روپۍ ضایع شوې. بلاول بوټو هم یو غټ ټویټر اغشته دی. بلاول د انتخاباتو نه مخکې څه خبرې کولې دي او بیګای په پریس کانفرنس کې څه ویلي دي. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. چونکې بیګای یو غټ پریس کانفرنس شوی دی چې پای کې زرداری، شهباز شریف او بلاول بوټو ناسته کړې ده. څه اهم خبرې کړي چې هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نن به په عمران خان باندې خبره کو چې عمران خان ته څنګه د امریکای د مخالفت غټه سزا ملو شو او د عمران خان حکومت څنګه ختم کړل شو. د عمران خان او سابقه آرمی چیف باجوا ترمنځ په کومه خبره اختلافاتو په هغه باندې خبره کوي. حامد میر دا خبره کړې ده چې عمران خان ته بار بار دا ویل کېدل چې د امریکای خلاف خبرې مکوه او د چین په حق کې هم کمې خبرې کوه، بلکې د چین په حق کې خبرې مکوه، د چین او د روس په حق کې خبرې مکوه او د امریکای مخالفت مکوه، امریکای پسې خبرې مکوه. عمران خان ورته ویلي چې امریکای تر اوسه پورې موږ ته څه کړي دي، امریکای نه موږ ته څه فایده ده، امریکای خو همیشه پاکستان ته نقصان ورکړی دی او زه به اوس چاینا او روس سره خپل اقتصادي تعاون نور هم زیاتوم، اقتصادي حوالې سره به سره ناسته پاسته کوم. نو په دې وجه باندې د عمران خان او د جنرال باجوا ترمنځ اختلافات پیدا شوي او بیا تحریک عدم اعتماد راغو. تحریک عدم اعتماد په وجه باندې د عمران خان حکومت وغورځولی شو. د تحریک عدم اعتماد حوالې سره ډېرې خبرې مخکې هم ډېرو خلکو کړي دي. حامد میر هم اخر هم دا خبره وکړه. چونکې حامد میر هغه صحافي دی چې دا مخکې دا پراپیګنډا کوله چې د عمران خان چین سره تعلقات خراب دي، د عمران خان سعودي عرب سره تعلقات خراب دي، عمران خان ګاونډي ملکونو سره تعلقات خراب کړي دي. اوس هماغه حامد میر راغلی دی او د عمران خان په حق کې ډېرې سپینې خبرې کړي دي. د عمران خان په حق کې غټې خبرې کړي دي. عمران خان بل چې کوم غټ اپډیټ دی هغه دا دی چې عمران خان خپل ذاتي مفاد باندې ملکی مفاد ته غټه ترجیح ورکړې ده. څنګه چې د خپل نظریې او د ملکی مفاد خاطره اقتدار وانغښتو جی. چونکې اقتدار لکه چر عمران خان غوښتل نو پاکستان پیپل پارټي سره به اتحاد کړی وو او حکومت په جوړ کړی وو، خو پیپل پارټي سره اتحاد نه کول. عمران خان به مخکې وی چې د غلو سره زه اتحاد نه کوم. که چر عمران خان د حکومت سپی وي یا هغه اقتدار غوښتو یا حکومت غوښتو نو دا هغه د پاره غټه موقع بس پیپل پارټي سره به لاس ملو کړو او په ملک به حکومت جوړ کړو. چونکې دغه ته طرف یې الریډي عمران خان د گرین سیګنل ملو شو. بلاول بوټو په تقریرونو کې کولوي چې عمران خان سره مطلب عمران خان سره ملاقات یا عمران خان په حق کې به بلاول بوټو خبرې کولې. الیکشن نه مخکې هم الیکشن نه پس زرداری چې کوم دی هم عمران خان سره د ملاقات کوشش کړی د څه لپاره د اتحاد لپاره. خو عمران خان دای سره اتحاد کړو نه. که چېرې عمران خان حکومت غوښتو دای سره به په اسانه اتحاد کړو. حکومت ته راغلی اوس سیټونه پر دی اوس به پیپل پارټي اتحاد سره په مطلب عمران خان حکومت جوړول شو. عمران خان وینا داغله خلک ته دای سره به اتحاد نه کوم. نو په دې ځکه عمران خان خپل ذاتي مفاد سیډ لکړي دي او د ملکی مفادو د پاره غټه قرباني ورکړي ده جی. بل عمران خان دا خبره ثابت کړه چې هغه زرداری او نواز شریف نه مختلف دي. بیګا بلاول او شهباز ډیر یو اهم پریس کانفرنس کړی دی چې په دې پریس کانفرنس کې ورسره زرداری هم ناستو او PDM 2 چې کوم دی هغه بیا په ملک باندې امپلیمنٹ کیږي لګیا دی. بیګا پریس کانفرنس کې بلاول بوټو او شهباز شریف د خپل حکومت جوړولو اعلان هم وکړو چې مونږ یو بل سره اتحاد وکړو او مونږ اوس په ملک باندې حکومت جوړو. په میډیا باندې دا خو لیکيږي چې پاکستان استحکام د پاره پیپل پارټي او مسلم لیگ نون خپلو کې لاسونه ملاو کړل. خو آیا د پاکستان کروڑونو عوام چې کوم دي، د پاکستان کروڑونو ووټران چې کوم دي، د دې لپاره وته چې دا خلک ته په ملک کې اقتدار تراشي، دا خلک ته په ملک کې حکومت جوړ کړي، دله خو چاوټ هم نه دی ورکړي. خو د عوامو مطلب چې کوم عوامو لدی د غسول میاشتې PDM حکومت چې کوم دی غال لري یاد د چې هغه ملک له څومره نقصان ورکړو د 14 میاشتې حکومت. نو دا یو ځل بیا PDM 2 په ملک باندې امپلیمنٹ شو. بل طرف ته د PTI چې کوم کیسونه چلیږي په عدالتونو کې د الیکشن د داندلۍ حواله سره، نو چونکې سپریم کورټ ربکارو چې هغه اعلان کړو چې د PTI د داندلۍ چې کوم کیسونه چلی د دې نتایج د زر ورول شي، ځکه چې څومره زر د دې نتایج ورول شي نو کې د شي PTI ته نور سیټونه هم زیات شي.
بل بلاول بټو غټ یوټرن دا ایشتلې دی چې مخکې یو طرف ته عمران خان ته د یوټرن خان وای خو بل طرف ته د خپل ځان نه ښکاري ځکه الیکشن نه مخکې به د وی چې شهباز شریف ته د زه د مناظرې چیلنج ورکوم ما سره د کینی چې د سکړي دی یا ما سکړي یو قسم له یو بل چیلنجونه جی اوس عمره کس ته عمره کس سره د حکومت جوړېدو معاهده وکړه عمره کس سره چې کم کس پسې به د په جلسو کې خبرې کولې شهباز شریف په وی چې زه به د لړکانه په سړکونو باندې زرداری راکاږم نو ظالم بچي دومره راخو چې پارلیمنت ته راوستو جی خبل به ول چې د نواز شریف وزیر اعظم جوړېدو د لپاره سازش شروع دی او تاسو موږ له اوټ راکړئ چې دغه سازش ناکامه کو اوس هغه خپل اوټ چې کوم دغه هم هغه په خپل سازش کې استعمالي د شهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو د لپاره به بلاول بوټو هم اوټ ورکړي بل به بلاول بوټو ویل چې د پاکستان بزرګ سیاستدان چې کوم دی د لپاره چې دغه سره مو کی مطلب نواز شریف په یادولو شهباز شریف په یادولو چې د لپاره چې د سایډ لشي بس ته مریم نواز را مخ کی دا شهباز شریف زوی چې کوم دی را مخ شي زرداری چې کوم دی بکینی زبر را مخ شم خو سماغه بزرګ سیاستدان له دوی خپل موقع ورکړه دوی ولغه د وزیر اعظم اوټ ورکو ماغه بزرګ سیاستدانان چې کوم دي دوی په ملک باندې امپلیمنٹ کړل جی آیا د پاکستان عوام چې کوم دي پی ډی ایم 2 ته اوټ ورکړو پاکستان په کروڑونو عوام چې راوته په 8 فروری باندې نو دوی اوټ پی ډی ایم 2 ل ورکړو چې پی ډی ایم 2 په ملک باندې مطلب مسلط شو او عوام ته پته نشته چې د فارم 45 سنه تایج دي ک عمران خان نور څه کړي او کنه دي کړي خو عوام ته مطلب دا عوام ته شعور ورکو عوامو کې شعور پیدا کو ټول عوام له پته را چې پی ډی ایم 2 په ملک باندې څنګه مسلط شو جی آیا عوام بعد د پی ډی ایم د حکومت قبول کی کنه او آیا دا حکومت په خپل وخت مکمل کی کنه در سره تاسو په کمنټ کې شریک کړئ ډیره زیاته مننه والسلام